حارث خان کمنټ کړی سر زما د 11 سال نه ډپریشن انزایټي ده او اوس مې مسله ډیره زیاته شوې ده. پلیز د دې 100% کمپلیټ علاج شته. ما ای سی جی او ایکو او ای ټی ټي هم وکړه، خو هغه اوکې دي او بیا هم ډیره مسله ده راته. پلیز جواب راکړئ. داسې ده چې د انزایټي ټینشن ډپریشن د دې د دغه ټیسټونو سره څه تعلق نشته. په دې کې هسې مریض ته فیل کېږي چې یاره زما چېرته د زړه مسله نه وي یا بله مسله نه وي، څه چې داسې ورته څه مسلې وي نه، خو محسوسېږي صرف مریض ته. علاج یې بالکل شته او کمپلیټ علاج یې شته. خو یاد ساتئ د ټینشن ډپریشن انزایټي څومره مریضان دي، یو خبره په ذهن کې کېږي چېرته هم دا دونه په ځان باندې هغه ټینشن مه راولئ یا دومره تاسو سیریس مه اخلئ. تاسو ته د سی بي ټي ضرورت وي، کاګنیټیو بیهیورل تھراپي ورته وایي، د هغې ضرورت وي چې یاره مریض کښېني ډاکټر هغه په صحیح طریقې سره پوه کړي چې یاره اوور تھینکینګ څه شی دی، دا مسله څه شی دی، ولې راځي، څنګه راځي، په څه طریقه راځي، یا د دې سره به ته د دې منیجمنټ به څنګه کوې، د دې ټریټمنټ څه په طریقه ده، کرایټیریا څه ده، نو ډېره بهتره وي. میډیسن بلا شي په دې باندې مخکې مو ښودلي دي، خو چې د 11 سال نه مسله ده نو تا ته اټس مین چې تا ته ښه کرانیک مسله ده، خره ډېر وخت مسله ده. د دې په ټیک کېدو باندې هم ډیفینټلی لږ ټایم غواړي او لږ یې به هم بهتره دا ده چې تا ته کوم هم قریبي ښه هومیوپیتھک ډاکټر وي، ته چې د هر ځای وي هغې سره رجوع وکړه، میلاو شي انشاءالله ستا د مسلې حل به راوځي، دا به ټیک شي. دا دونه مسله ده، بالکل ټریټیبل کنډیشن دی. نو بهتره دا ده چې کوم هم تا ته قریبي هومیوپیتھک ډاکټر دی هغه له ورشه به تا ته ټریټمنټ وکړي.